نو دغه طریقې سره به دغه نور چې کوم نوي کلاړیان دي ینګ ټیلنټ دی ډینجرمین احسان الله هغه هم لا پاتې دی چې هغه په بالنګ کې مخې ته راشي ځکه وایي زور خپل ښکاره کړو په میدان چاچا او ټول سټیډیم یې کو حیران افتخار چاچا څومره چې هم د افتخار چاچا او د پئی مشرف پین دي نو هغې ټول ترې رامخې ته شي ځکه ملګرو چې د پرون نه دغه یو آواز دی چې نوید به یې په چاچای کرکټ افتخار احمد باندې لازمي ویډیو وکړه ولې ملګرو ځکه چې چاچای کرکټ افتخار احمد چې بېګا کوم کردار ادا کړی نو ټول پاکستانیان وایي چې یاره مونږه بیلات نه دی کړی مونږه ګټه وکړه ځکه چې کرکټ د انټرټینمنټ دپاره خلک ګوري چې یاره تماشایان ترې خوند واخلي او د افتخار احمد او د پئی مشرف د یو شاټ سره ټولو تماشایانو ټولو پاکستانیانو خو خوندونه اخیستي دي موږ هم د پئی مشرف او د افتخار چاچا نه ډېر زیات معذرت غواړو او زموږ سره هم هغه خبرې ختمې کړې چې موږ اوس په چاچای کرکټ افتخار احمد او په پئی مشرف باندې باز وکړو چې یاره دا نه دي پکار ځکه چې هغوی بېګا کوم کردار ادا کو ملګرو بیا افتخار احمد او د پئی مشرف ترمنځ د چې کومې خبرې شوي دي ملګرو هغه د خندانه ډکې او ښکلې خبرې به در سره د دې ویډیو په اخر کې شریک کومه هغوی څه ویل ملګرو اول خو افتخار چاچا د ټول پاکستان نه معذرت وغوښتو چې یاره میچ ما روان نړو زه ټولو پاکستانیانو نه معذرت غواړم خو ملګرو که دلته تاسو د کینګ بابر اعظم په حکمت عملۍ باندې نظر واچوئ د کینګ بابر اعظم نه بېګا دغه یو غټه غلطي وشوه چې چاچای کرکټ افتخار احمد یې په 8 نمبر باندې راویستو هغه نه مخکې ملګرو شهنشاه افریدي عماد وسیم او شاداب احمد دا درې واړه د چاچای کرکټ نه مخکې راویستل او په 8 نمبر باندې چې تاسو ته پته ده په دغه ټیم باندې یو بالر راځي او هغه بالر چې د هغه سره د سره تجربه نه وي د بیټینګ په هغه ټیم باندې چاچای کرکټ افتخار احمد راویستو که چیرې چاچای کرکټ افتخار احمد یې په ټیم باندې راویستی وی ملګرو نو د میچ پوزیشن به بیا بل شان وي ځکه ملګرو چې په 3 بال باندې 5 رنز پاتې کېدل که چیرې یو 2 وکټې هم پاتې وي او په دغه 2 وکټو کې یا شهنشاه افریدي وي یا شاداب احمد وي نو هغوی هټ لګولی شي نو زه په دغه 3 بالو باندې وی یو هټ لګولی وی خو د کینګ بابر اعظم به څه سوچو د هغه به دا سوچو چې یاره رن ریټ موږ ته ډېر زیات سیوا دی نو راشه دغه کسان چې کوم دي هغه مخکې ولېږه شهنشاه افریدي شاداب احمد او عماد وسیم دوی به هیټینګ وکړي نو هغه چې کوم اوسط دی هغه چې کوم رن ریټ دی نو هغه به هغوی راکم کړي بیا چې کرکټ به ودرېږي نو میچ به راواړی د هغه خپل سوچ په خپل ځای باندې ټیک دی خو نه و پکار دا چاچای کرکټ چې په کم ټیم باندې راویستو نو په خپله انټرویو کې چاچای کرکټ ویلي هم دي چې په دغه ټیم کې ما پریشر یو طرف ته کو ځکه که چېرې 16-17 چې کوم موږ ته رن ریټ پاتې و اوسط پاتې و نو که چېرې موږ په هغې باندې نظر اچولی او بوټ ته هم کتلې نو هغه بیا ناممکنه و ځکه چې یو طرف ته به د رن ریټ پریشر وي او بل طرف ته به د میچ د راړولو پریشر وي نو بیا زموږ نه کېده خو موږ دغه پریشر یو طرف ته کو او ما پئی مشرف دا فیصله وکړه چې یاره موږ به په اوور کې خامخا یو باونډري 2-3 وهو هم په هغه خپله حکمت عملۍ کې کومه چې ما پئی مشرف کړې وه نو په هغې کې موږ کامیابي ترلاسه کړه او چې زموږ څه مقصد و نو د هغې مقصده پورې موږ لاړو میچ خو به تاسو ټولو کتلی که چا نه وي کتلی د دې سیټ کې تاسو سره پوره ډیټیل ښکاري دومره ډېر بیټینګ لاین اپ چې د پاکستان سره ملګرو د 8 پورې بیټینګ دی چې په کم ټیم باندې پئی مشرف راووتو نو د هغه ټیمو پورې د پاکستان سره بیټینګ دی بیا دغه بیټینګ داسې طریقې سره پلاپ کېدل نو دا سړی ډېر زیات خفه کوي خو زه چې کرکټ ټول پاکستانیان بېګا ډېر زیات خوشحاله کړي دي او که میچ پاکستان به هم لو ملګرو نو د دې سیریز ښکلا به هم په دې باندې جوړیږي چې یو میچ پاکستان ګټي او بل بیلی نو په دې باندې به دا سیریز خوندور کېږي په دې باندې به د دې سیریز خوند سیوا کېږي او هغه کسان چې خلک وایي چې یاره احسان الله پکې ولې نشته محمد حارث پکې ولې نشته نو دغه کلاړیان به هم د دې سره مخې ته راځي ملګرو چې کله میچ وبیلي هغه کلاړیان به هم په دغه طریقه باندې میدان ته راکوزیږي چې کله میچ وبیلي ملګرو نو داسې چې کس تبدیل شي چې یاره د پرفارمنس مایوس کون دی راشه د په ځای بل څوک ولوبوه نو دغه طریقې سره به دغه نور چې کوم نوي کلاړیان دي ینګ ټیلنټ دی ډینجرمین احسان الله هغه هم لا پاتې دی چې هغه په بالنګ کې مخې ته راشي ځکه چې بېګا یې زمان خان له ریسټ ورکړی او نسیم شاه بېګا میچ کې و
نو د ډینجرمین احسان الله ډېر خلک په انتظار دي او د محمد حارث خو چاچای کرکټ او پی مشرب چې کوم خپل مینس کې ګپ شپ لګولی دی نو هغه را سره وګورئ او چاچای کرکټ افتخار احمد دا خبره هم کړې ده چې انشاءالله العزیز په پنډۍ کې چې کوم میچ ته ډېرو ملګرو ما نه تپوس کوو چې نوید بهی نن میچ شته او که نه نو را روان میچ چې کوم دی هغه به په 20 باندې په راولپنډي چې کوم سټیډیم دی په هغې کې نو چا چې کرکټ دا خبره کړې چې انشاءالله العزیز زموږ حوصلې بلندې دي نو موږ به په راولپنډۍ کې ښه کردار ادا کوو او سیریز به ګټو او دلته نیوزیلینډ والا هم وایي چې موږ به سیریز 2-2 سره برابر کوو او بیا به فاینل سنسنیخیز وي 5 نمبر خو ګورو ملګرو چې مخکې څه کېږي خو چاچای کرکټ او پی مشرب دپاره یو ښکلې جمله درته مې الله خاد آباد او خوشحاله ساته اخر کې واز پاکستان زنده آباد پاکستانی کرکټ ټیم زنده آباد تل دی وي آباد دی وي زموږ وطن پاکستان دی او مسلمان دی دلوي الله پامان सारे पाकिस्तानियों से सॉरी क्योंकि ये जीत हम जीत सकते थे मगर हमने अपनी पूरी एफर्ट की है हम हार गए और इंशाल्लाह ये सीरीज इस्लामाबाद में हम जीत जाएंगे इंशाल्लाह। देखो इंटरनेशनल क्रिकेट में प्रेशर तो होता है ये नहीं कि प्रेशर नहीं था मगर जिस तरह मतलब इतना आपने टोटल को चेस करना है तो वहाँ पे सिर्फ हिट ही है क्योंकि हिट मारना था और फिर फ़हीम भाई के साथ जिस तरह मेरी बात हो गई कि यार फिर मैंने फ़हीम भाई का है तो जिस तरह फ़हीम के साथ मेरी बात हो गई कि यार अब ना हमने बाउंड्री पे जाना है क्योंकि अगर आप इस टाइम एवरेज को देखते हो तो एवरेज आप 15-16-17 की एवरेज को आप देखो तो जहन से थोड़ा बाहर हो जाता है क्योंकि इसको मैंने कहा कि यार अब जाके ना बाउंड्री पे जाएंगे जिस तरह हमने 2-3 बाउंड्री टारगेट की हुई थी। मैं वैसे सही बात करूँ ना तो मैं कहता हूँ कि या तो किसी की मुझे दुआ है या अल्लाह का बड़ा बड़ा शुक्र है कि जहाँ भी हूँ ना मुझे कोई ना कोई अच्छा पार्टनर मिला हुआ है। वहाँ पे आजम खान आसफ होता है इधर इफ्ती भाई मिले हुए हैं तो ऐसे पार्टनर की वजह से ना मैं कहता हूँ कि आप पे जो प्रेशर नहीं आता क्योंकि अगर आपको बाउंड्री नहीं मिल रही तो आपका पार्टनर बाउंड्री निकाल लेता है तो वो जो प्रेशर बिल्डअप हो रहा होता है ना वो होता नहीं है तो उससे फिर ये है कि आप रिलैक्स होकर जो है वो अंदर खेल रहे होते हैं। हमारा अंदर प्लान यही था कि हमने कुछ ज़्यादा टारगेट नहीं करना हमारा प्लान ये था कि हमने सिर्फ इतनी बाउंड्रीज निकालनी है क्योंकि जब आपको 5 ओवर में 50 चाहिए होता है तो आपको ये नहीं होता कि आप एक ओवर में सारा करने जाओ आप प्लान करते हैं कि इस बॉलर को अगर हमें इतनी बाउंड्री मिल गई तो हम ये इस पे जाएंगे तो वैसे ही हुआ है जो हम प्लान कर रहे थे कि हमने इतनी बाउंड्री निकालनी उतनी बाउंड्री निकालते रहे।